اسلام د مختلفو شعبو څخه اهم تقریبا دوی شعبې یوه شعبه دعوت یوه شعبه جهاد دعوت خو بظاهر دا زموږ درس و تدریس هم دعوت دی او د دوره د احادیثو مبارکه و تفسیر قرآن دا هم دعوت دی تصنیف طالب دا هم دعوت دی دا سیاسی مبارزه دا هم دعوت دی او په دعوتنامو کې په خطوطو کې پیغامات رسول دا هم دعوت دی لیکن دا داسې دعوت دی چې ته مجمع حاضر ته تعلیم و نصیحت کې یا و حاضر طالبانو ته کې او یا و حاضر مجمع ته کې یعنی طالب دا داعی ته حاضر او داسې دعوت چې داعی دی روان شي و طالب ته دې ځان رسوي او یا دې و هغه چا ته ځان رسوي چې هغه ته د دعوت ضرورت وي تقریبا د کافي قرون څخه دغه دعوت پاتو دا مولانا محمد الیاس نور الله مرقده تقریبا د دې احیا وکړه په نامه د جماعت تبلیغي داسې احیا وکړه چې مغرب و مشرق ته هغه ځان رسوي لکه څنګه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په مکه معظمه کې هر کور کلي ته ځان رساوي په طائف کې رساوي مدینه منورې ته بیا ځان رساوي قیصر و کسرا ته دعوتنامې رسولې هغه دعوت احیا جماعت تبلیغي وکړه او دعوت و جهاد دا دوه تقریبا د امت مسلمه دوه غشي دي یو ښار باندې لکه څنګه د دعوت لپاره چې د جهاد ضرورت دی پیغمبر علیه السلام دعوت به څومره مؤثر و او د ده به حکمت څومره کامل حکمت و بیا هم یوازې دعوت کافي نه بلکې د مدني ژوند سبا د جهاد ضرورت راغی دغسې جهاد بغیر دعوت دا هم تقریبا ناکافي دی لکه د خوارزم مسلمانان او یا د اسپین عرب هغه چې تاتار پایمال کو او در پدر کو تباه په هغه کې ووجه دا و چې قوم تاتار ته دعوت نه رسېدلی د دغه پایمال کېدو سه یو کال بعد چې هغو ته دعوت ورسېدی بیا تقریبا هغه قوم تاتار ټول اسلام ته رالو او بیا هغه د مجاهدینو تر څنګ باندې ودرېدل